من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ثاني العشر مهدي الزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة واسطة محمد وآل محمد. محمد آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، ماتمیان سید الشهدا، دا خپل څو عرایض بیان کوانین مخکی دیوا شرعی مسئله څه دا اهمه مسئله ده. هغه دا څه کله وخت کې ایوانی ما واقعات کله وشي کسان دور کې مړ شي، نو بیا کله وخت کې د یوه مرده یو لوس موته میلاویږي، یو ځنه وخت کې صرف ساری موته میلاو شي، خپای میلاو شي. آیا دیتا غسل ورکوله ضروری ده که نه؟ یا دی شان سره یو کاس د ارواح خستلو سار دی باندې ټچ کولی والا مس میت غسل واجب ده که نه؟ کسا مخکې اختلاف ورکې ډېر و فقهاو، خو اوس سیستني هغه کومه نظریه ده، فتوی ده، هغه دا دی څه که چیرې هغه حصه څه هغه سینې والا حصه ده، مثلا رکلمونه ونیسه تا مره گردنه پوری د کومه سینې والا حصه ده، که چیرې یوه مرده دغه میلاو شوه موته، یا ملیې والا حصه میلاو شوله، خو څه سینې هډوکي وغیره ورکې دي، دا بیا دې ته غسل ورکوله هم ضروري دی، کفن غستوله هم ورباندې ضروري دی، او که چا ټچ کو لاس ورباندې کېښو هغه باندې بیا غسل هم واجب دی. و که چیرې سار در واخیستلو سار باندې د لاس ټچ کو، نه تا باندې غسل شته و نه سار ته غسل ورکوله ضروري دی. بس همداسې کپړې کې تاو کا دفنې کا، یا اندیشان سره لاس دی، کاټ دی، ګوته دی، چېته پرته دی، زندانه وي یا مردانه، دا څه وکړه کپړې کې تاو کا دفنې کا، دې ته غسل ورکوله ضروري نه دی. صلوات واسطه محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. دریم محرم ورځ ده، د قرآن دغه یوه مشهوره آیا سوره شعراء آیت نمبر 23 متاسو په خدمات کې تلاوت کو. څه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په
په خدمات کې کله هغه کسان راغلل مسلمانان تازه مسلمانان چې یا رسول الله موږ ته اجر درکوو رسول الله تعالی د کوم خدمت چې مو کړی دی مو ته دی اجر نه دی پکار یو شی تاسو نه غواړم الا المودة فی القربى که زه تاسو نه غواړم اما اهل البیت و مودت و محبت نه غواړم که څوک دا غواړي چې رسول الله حق ادا کړي اگر چې حق نه شي ادا کوي حق د انسان خپل مور او پلار نشي ادا کوي څراغ یو کاش پیغام امام ته یا ابن رسول الله ما څو کالونه مور مټو باندې عمرې ته حج ته بوتله آیا مو حق ادا کو مولا ورته یې چې ټول حق خو پرېږده چې اکله یې ته حامل کې وي خېټې کې وي تکلیف نه یو غاګ فریاد کول اوسه پورې ته مغه حق نه دی ادا کړی نو بهرحال چې کله یو انسان مور پلار حق نشي ادا کوي نو رسول الله حق بیا چی ته چې هغه وجه نه موږ جهالت نه نور ته راغللو جهالت نه علم ته راغللو تیاري نه نور ته رڼا ته راغللو خو لیکن یو حق ادا کوای شو چې هغه مونږ خپل رسول الله مطالبه کړی دی الا المودة فی القربى کچېرې غواړي چې اما حق ادا کړي رسول الله دی بیا اما اهل بیت سره محبت وکړه نو کچېرې دا حق د نکو ادا چې خپل رسول الله ویل قرآن دی یو قل جبرائیل راغ وحی راوړ رسول الله باندې قل وتویا تغو خلکو ته دروازې ته ترغلی دي دوی ته وایه چې اما اجر چې دی اهل بیت و محبت دی معلومیږي دا چې کوم کس سره د اهل بیت و محبت نشته هغه المنځو بیا هیڅ فایده نشته اهل بیت و محبت څه کله نشته نو رسول الله محبت نشته رسول الله دی چې دوی محبت اما محبت دی من وصله فقد وصلني ومن قطعهم فقد قطعني حبهم حبني د اهل البيت محبت اما رسول محبت دی د اهل بیت سره قطع تعلق کوله مو رسول سره قطع تعلق دی اهل بیت سره سره رحمی کوله مو رسول الله سره رحمی دی لہذا چې رسول الله سره کوم کس چوک ویلی نه دی هغه دا دعوا کوي چې رسول الله سره ما محبت دی نو هغه پیمانه اندازې وخت چې اهل بیت محبت زړه کې شته که نشته که اهل بیت محبت زړه کې دی نو بیا د رسول الله محبت صحیح دی که نه وي هیڅ معنا نه لري څومره عظمت لري اهل البیت محبت اما موضوع اگر چې دغه کوم اوریجی تقریرونه دي ان شاء الله اما موضوع اندازې څه کربلا نن پورې څنګه زنده دی دغه باندې خبرې کوم خو اهل بیت محبت څومره عظمت لري یاد وساته حدیث دی حب اهل البیت نافع فی 7 مواطن د اهل بیت مینا او ځایو کې ته پکار رچی فائدہ درکوي حضرت فرمایش کی معصوم ته فرمایش کی او ځایا اهل البیت مینا ته فائدہ کوي عند الوفات وفات واقعی کله مړ کېږي احتضار حالات دی اهل بیت مینا به فائدہ درکوي وفي القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الكتاب وعند الميزان وعند الصراط اهل بیت مینا هم قبر کی فائدہ درکوي هم مارک ټیم کی فائدہ درکوي هم میزان تلی کی فائدہ درکوي هم پولیس صراط باندې فائدہ درکوي هم حساب کتاب کی اهل البیت مینا ته فائدہ درکوي اهل البیت مینا تاسو بختور یو چې اهل البیت مینا مو تاسو سره کې د مینې یو علامات انداز دی د اهل البیت مینې څنن د اهل البیت کور باندې غام دی او موتای اهل البیت غام کې یو راغلی یو شریک شي یو او کله عید وی عید غدیر وی بیا مو تاسو ناری لګو بیا مو تاسو خوشحال وو بیا مو تاسو جشن کو یا غوي خوشاله کې خوشحال وو د هغوی غام کې غمگین وو دا علامات د مینې لہذا باوری زمان امام صادق علیہ السلام نوز دے خانه کعبه کی خانه کعبه سره مسجد الحرام کی نوز دے اس صحابی دی آئی چمو 50 کسان ہو امام صادق علیہ السلام نا چاری گدا نوز یو 50 کسان فجلسا بعد سکوت طویل فقال شپیگم امام
ډیر خاموش وو، مویا خاموش وو. هغه نه بعد امام دا خبره وکړله، اتدرون ان النبي الله، آیا تاسو دا سوچ کوئ چې مونږ خدای طرف نه پیغمبران یو، مونږ اهل البیت؟ لا والله ابدا، ما په خدای قسم دی چې مونږ اهل البیت پیغمبران نه یو، لکن لی قرابت عند رسول الله، خو لیکن امو رسول الله سره رشته دی، مو د رسول الله المسیح. کله دا جمله ادا کړه نه بعد خلکو ته یې اتدرون ای البقاء افضل درجه فی الارض، ټول ځمکې کې ټولو نه عظیم ځای کوم یو دی؟ کومه ځمکه دی؟ هغه خاموش دي صحابه، هغوی ته ویله یا ابن رسول الله ته ځواب راکړه، وهو الرد على نفسه. یې شپږم امام په خپله جواب یې کړو، ویله چې دا مکی کومه ځمکه دی، دا ټول سرزمینونه افضل ځمکه دی. هغه نه بعد ورته ویله اتدرون ای البقاء افضل منزلة فیها، آیا مکی کې ټول نه افضل مکان کوم یو دی، ځای کوم یو دی؟ ویله موږ ته بیا خاموش وو. شپږم امام بیا ویله چې دغه خانه کعبې کومه دروازه دی، یو حجر اسود دی، مقام ابراهیم دی، دغه منځ کوم ځای دی، له ټولو نه افضل ځای دی. کله دا ویله اوس دغه ځای کې به نکته دی، اما کوم مطلب دی هغه د حدیث دغه ځای کې دی. هغه نه بعد شپږم امام ته یاد وساتئ، لو صف احد قدمیه، کچیرې یو کس دغه عظیم ځای کې قدمونه ولګوي، وقام لیلا حتی یجیه النهار، ټوله شپه عبادتونه وکړي چې ورېځه ونیسي، ویصوم النهار حتی یجیه الليل، ټوله ورېځې هغه روژې وساتي مګر دا چې هغه باندې ماښام شي. یاد وساته، خو کچیرې ایمو اهل البیت و محبت هغه زړه کې نه وي، دا ټوله عمل هغه ته هیڅ فایده نه ورکوي. صلوات مو کمزوری دی، بلند اوسه صلوات خاتون. لہذا اهل البیت مینه د څه زړه کې نه دی، په مسواکو سړی نه خلاصېږي. که چیرې توجیبو کې مسواکو ایښي دي، په دغو سنتو نه خلاصېږي، څو پرې د څه اهل البیت مینه زړه کې نشته. پولیس صراط باندې به علي ولاړ وي، میزان کې به علي وي، قبر کې به علي وي، یا هر حمدان من یموت یرنی، حمدان والا حریصه. یاد وساته، کوم کس چې قبر ته چی اول وي ما علي زیارت کوي. عزیزان گرامی، د کربلا د چې نن زنده دی، اندغو اهل البیت واجنه، انده امام حسین واجنه زنده دی. روح نو خپل موضوع طرف ته څو منټه انشاءالله. کسا تاریخ کې تاسو وکسوي، تاریخ انسانیت کې وکسوي، آدم علیه السلام نو ونی ستو نه پوري څوره واقعات وشوله. کته وایي چې کربلا کې ظلم شوی دی، دینه زیات ظلم شوی دی تاریخ کې. د بچیانو دور وکسه، چنګیز زمانہ وکسه، نور زمانہ وکسه، بغیر سرونه منبرونه جوړ کړل، وینو لختی وبیدل. حتی ځنه داسې بچیان تیر شي دي چې هغوی به نشته ورنه کوله، څو پورې چې هغوی څوک قاتل نه وی کړی، هېچا سر ورته پیش نه وی شوی. وایي تاسې مخکې د نن واقعات څه وکسئ، فلسطین والا واقعه وکسئ، څومره ظلمونه وشوله. دا نه دی چې ظلم نه دی شوی، ظلم شوی دی، لیکن هغه ټوله واقعې ځمکو لاندې شولې، څوک دې نام اخلي نشته. د کربلا ویلي نن پورې زنده دی، د حسین ویلي اوسه پورې زنده دی، کال په کال ویلي دي کې نوره خواند رچي کربلا کې، کار په کال عاشورا کې نوره ویلي خواند رچي، پیغام ویلي نوره پرشنیږي د عاشورا. واقعات خو ډېر شوي دي، روی زمین باندې ډېر واقعات شوي دي. نن څه عاشورا زنده دی، نن څه کربلا زنده دی، نن څه امام حسین زنده. لکه یو شاعر ډېر ښکلی شعر کې یایي چې هغه یایي چې کذبت الموت فالحسین مخلد کلما مرت الزمان ذکره یتجدد. دا مرګ د درویغ یایي چې کوم کس مړ شي وش هغه ختم کیږي، مرګ د دروغجنې شولو درویغ دی ویلې. فالحسین مخلد، حسین همیشه د پاره زنده دی. کلما مرت زمان ذکره یتجدد، څومره چې زمانه تیریږي د حسین ذکر د نوره تازه کیږي، د حسین ذکر د نوره تازه کیږي. این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست. د حسین چوک دی،
د حسین چوک دی سهار نن یورپ ممالکو کې وکسه نن ته ناروے کې مودا یو دوه کاله مخکې یوه ویډیو لیدله ناروے کې هغه ایمو زنانه بقاعده ښه ښکلي حجاب سره جوانان هغوی روډ ته راوتلي دي یو پمپلیټ یې شیر کړلو یو اشتهار چې هغه کې انګلیش کې امام حسین سن 61 هجري واقعه ورکې لیکلي وه مختصر څه وشول دا چوک و امام حسین دغه ګرینډ سن آف پروفیټ پیس بی اپون هیم د رسول الله المصائب و داسې وشول دا ټوله ما دا کلیپ لیدو څه انګریزانو ته به یې ورکولو یو به ورسره ګل ورکولو یو به هغه پرچا ورکوله هغوی انګریزانو به څه هغه پړاوله کار ته وښې ونې ورېدلې دا حسین چوک دی او مسیحي عالم دی لو کان الحسین منا دا لږ واوره خوان صاحب واوره ایمان د تزاشي مسیحي عالم دی لو کان الحسین منا لنشرنا له فی الارض رعیة ولا اقمنا فی کل ارض له منبرا ولا دعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین یہی دا ای کاش مسیحی دی ای کاش حسین منوے کچیری حسین خوی موے لنشرنا له فی کل ارض رعیتا مب حسین تا ہار زمکی کی جنڈا لگا والا علام بلگی دلے ہوتا ولا اقمنا له فی کل ارض منبرا مب حسین دا پارا ہار زمکی کی منبار جوڑ کڑے ہو بیام بچا کول ولا دعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین مب بیا غگونا کال تراشوی عیسی مسیح تراشوی کچیری غوڑوی کسوی اغا حسین شکل کی دے نن ټوله دیوانای حسین دی ټوله حسین باندې مین دی هر چیتا حسین سوری کیږي دا شخصیت حسین دی چې کربلا نن پوری زنده دی لہذا اول علت چه شو یو علت یو سبب چې کربلا نن پوری زنده دی هغه د حسین واجی نه زنده دی ټوله لسونه اوچات کوئ دا حسین چوک دی هر یو ځان وسې تړي عزتمند جوړیږي او چا اوسه پورې خپل زوی باندې یا خپلې د نما نه کېښلله هر کس حسین نما خوښوي خبرې 100 کروڑه نمې بچی و نن دنیا کې حسین نمې باندې دي 100 کروڑه صلواتونه ورېځې کې حسین نبی باندې ختم کیږي 100 زره مجلسونه ورېځې کې حسین نبی باندې منعقد کیږي اسم اعظم دے حسین شفا دے حسین ہدایات دے حسین مصباح الہدا دے حسین سفینۃ النجاة دے حسین حسین چوک دے چې دی واجنه نن کربلا زنده دی یو خو خودی شخصیت حسین واجنه زنده دی او بل اصحاب و مرګلی کوم ورسره و هغه واجنه څنګه بیا ان شاء الله بل مجلس کې اصحاب ذکر کوم حسین هغه کاس دی هغه کاس حدیث قدسی دی حدیث قدسی نه پوي چې یو حدیث اومي څنګه پیغمبر نه نقل وي او اهل سنت خدای چې پیغمبر نه کوم نقل دی هغه ته حدیث نه لشي موږ یو نظریه ده نه صرف پیغمبر نه پیغمبر نه ونی ستو امام مهدی پوری کوم څه نقل دی هغه ټول حدیث دی بروز بران سلام دا حدیث شو حدیث قدسی اخته ویل شي چې هغه خدای طرف نه راغلی خبره هغه خدای بیان وی خدای دی چې جعلت حسینا خازن وحی ما حسین د خپل وحی خزانه جوړه کړله واغنا بعد سے واکرمته بالشهادت ما امام حسین ته شهادت عطا کړلو وضمنت له بالسعاده وما ابدی سعادت امام حسین ته عطا کړلو فهو افضل من استشهد حسین هغه کاس دی چې هغه روی زمین کی څوره شهدا شوی دي ټولو کې افضل انسان و ارفع الشهداء درجه درجه له هڅه ټولو نه بلند مقام کې حسین دی و بل ځای کې دی چې حذیفه یمنی دی او څه عجیبه صحابه ملوي امام علی ته حذیفه یمنی هغه دی چې مستر کې غړولي
چې رسول الله امام حسین ګوتې نه نیولې دی خلکو ته یې مخ کو ورته یا خلکو خو زه عجیبه حیران دي ته یم چې دغه خلک یو خو دا وي چې ورته خیلی نه وي کله ګوتې نه حسین ورته ښیي بار بار کله غدیر خم میدان کې لاس ونې بلند کړي ورته وښیي چې دا امام خلیفه دی بیا دی یا نه پوهېږي بیا ړنده دي لہذا بار بار یې حسین ورته وښیلو ګوتې نه یې نیولې دی ورته یې څه ایها الناس رسول الله دی ایها الناس هذا الحسین ابن علی فعرفوه دا د علی زوی حسین دی وی پیژندوی فوالذی نفس بیده ما هغه ذات باندې قسم دی چې هغه لاس کې قدرت کې موصلی وي دی رسول الله دی انه لفی الجنه دا حسین به هم جنات کی وي و محبوه فی الجنه د دې محب هم جنات کی و محب محبیه فی الجنه ای دې محب سره چوک محبت ستی هغه بیا جنات کی وي محمد وعجل فرجهم لہذا کربلا هیڅ کله بسیده نه کیږي هیڅ کله نه زړیږي کربلا جوش در جوش حاج ته د چوره کسان لوړ شي حاج ته د لوړ شي 15 لکه لاس لکه خو ډېر 15 لکه وغه بیا دوره احتمام نشته چې دی پرې 15000 نه پورته کسان سره ګرمه کې مړ شواله پانکو بندوباس یا نشته او ځانته هیڅ خادمین شریفین ټول نه زیاته پیسہ او زوارانو خدمت نشي کوي لیکن حسین هغه ذات دی چې 4 کروڑه کسان بین الحرمین د کربلا ټول نه وړو کې سیټي کربلا دی د دنیا او هغه کې 4 کروڑه کسان بین الحرمین جمع کیږي لسم ورځې باندې مقتل شروع وي حسین حسین سوري کوي نه چوک وجه پاتې دی نه چوک تکه پاتې دی بر عظمت حسین ابن علی بلند سے بلندتر صلوات محمد آل محمد وعجل فرجهم د چورا تورا ساری دی دالته نوس دی یا دنیا کنج کنج کی متم خانی خلاصی شوی دی متام و آزاد کیږي خدایا دا ټوله محفوظ وساتلی کی لہذا شخصیت حسین واجی نه دا کربلا زنده پاتې دی دیغه یو عادت یو صفات چې صرف څو خبرې کوم مو 25 منټ ټایم اوسو مختصر ان شاء الله ختموم یو صفات د حسین څنګه واجی نه دا کربلا زنده پاتې دی هغه خلوص دی د حسین علیه السلام خلوص دی یاد وساته اورور ته یازم کوم عمل څه کوي هغه خلوص سره کوي خلوص مطلب چې یعنی هغه کی صرف اور صرف دار و مدار مد نظر ایتا صرف خدایی وي نمی پاره نه وي خو لیکن افسوس سره نن سبا خو زه ایمو سبادور سیب ته روپۍ ورنه ورکوم څو پورې چې دلته خطبې کې مو نه ما نه وي خستي ته نجاب علي 15000 سهمي مو وروړو خدای بنده ویری کا خدای کتی کې واچا الهي بانک ته واچا ان شاء الله هغه بیا اجر درکړي خدای تاسو مطلب خاني کې نو سي 2000 کسانو سي تاسو ووري دل څه نجاب علي هغه 15000 روپۍ واچالي تاسو به ماته څه راکوي رکوای شي زه څه درکوای شم رزقي هغه لاس کې دی لہذا خلوص هر یو کار کوي زننده جوانانو ته ایم ته دوی ورځې بعد وکړه جلوس وي جلوس ته وځي خلوص سوزه تورې جامې کوي وکړه جامو کې ازاداري نه دی خو بیا وکړه لیکن خلوص سره کاړو والا زنجیر وایي ویا خلوص سره صرف اور صرف ایتا نظیر کې حسین وي ایتا نظیر کې کیمری نه وي ایتا نظیر کې صرف اور صرف امام حسین علیه السلام وي صدقه او بسی سبیل ورکوي شربات ورکوي جو شربات واس نه لري او ببو ورکوي ماشاءالله ښه خبره ده خو لیکن ایتانیات کې صرف اور صرف حسین علیه السلام وي صرف اور صرف کربلا وي صرف اور صرف خوشنودي خدا وي هر کار کې موت اوسه پوری څلوېښت ورځې خلوص سره دي تیرې کړي خدا دې ځان نه آیا اوس دا حدیثه ثابتوم حدیثه څلوېښت ورځې څومره زندگی شو امام علی 38 سال پر اشوال ای تاسو 24 34 چوک کشر چوک مشر دوره عمر کې ما تاسو اوس پوری څلوېښت ورځې خلوص سره نه وکړل ویلې معصوم دی من اخلص 40 يوما یا صباحا مختلف روایات من اخلص 40 يوما خدای د پاره لله خدای د پاره 40 ورځې خلاص کړلې
اجر الله ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. ته الله رب العزت د حکمت د علم د معرفت چشمې هغه چینی به جری وګرځي دي زړه نه ژبې باندې څلوېښت ورځې ایمو ته ژبه باندې د حکمت چینی دي شته که زیاړې زوره دي ایمو ته ژبې باندې که سپکه سپاره دی ایمو ته ژبې باندې حکمت چینی خو نشته خو دینه دا ثبتېږي چې ما تاسو اوسه پورې څلوېښت ورځې خدای ته نه دي خاص کړي ونې کوای شو څلوېښت ورځې ما ته خدای ته خاص نه کوو. بل ځای کې د رجب علي خیاط نه ما خو اورېدلی ډېر عارف کاس تېر شوی دی دا اوس څو کاله مخکې رجب علي خیاط دی چې بروجردي مجتهد عظیم مجتهد تېر شوی دی هغه چې کله وفات شولو د هغه جنازې کې په هزارها کسان گریوانونه د وایي و ژاړي د فریادونه د کا ډېره عزت و احترام سره جنازه دفن شوه. رجب علي خیاط دی چې ما بروجردي مجتهد خوب کې ولې د ورته ویمله چې مجتهد د ایتا جنازې کې د دوره خلک څنګه شامل شوه د ټول وطن داسې خفا او ټوله وطن د داسې ژاړي ویلې بروجردي ایت الله العظما خدای رحم ورباندې وکړي نبر الله مرقده هغه دی چې ایدي یو علت و یو سبب چې ما بچیو ته دغه کوم دینی مدرسې والا سبق خیال ما خلوص خیال خدای پاره ما خیال ما تنخواه ذهن کی نو ما شهرت ذهن کی نو د وړه وړه کلاسونو مڅ خیال یا ما به قربتا الا الله نیت څه خیال بوټه دغه دنا څوره سمکه کې لاندې نو بسې اندوره هغه زرغونه کیږي هغه زرغونه کیږي ته خدای پاره کار وکړه هر یو خلوص پاره کوم کاری ته ویلی نه خلوص پاره وکړه. مسجد زرار خو موریدلې دی که نه مسجد زرار په متعلق یو صلوات اوس دی محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دا مسجد زرار په متعلق یوه آیه درته تلاوت کوم څه آیه راوباسم یو بل صلوات یې واستوئ. اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم. دا تاریخی شاید پاکه خد اسلام شي لږ ذهن ته واچوئ. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کله هجرت وکړو مکې نه مدینې ته راغللو نو ابن عوف قبیله دی ډېره ښه قبیله دی هغوی ورمخته شوه او ته ویله یا رسول الله موږ دلته غواړو چې یو مسجد جوړ کړو مدینې سره 3 یا 4 کیلومتر فاصلې باندې یو مسجد جوړ کړو چې دې کې به مو المنځونه کوو خو مو ریکویسټ کوو درخواست کوو تا ته چې ته راشه اول المنځ ورکې وکړه کله کله جامع المنځونه ورکې کوه مکه د مسجد کې برکات وي ویلی ټیک دی مسجد جوړ کړلو مسجد قبا نامې باندې تاسو لیدلی دی قبا چې هغه مدینې کې دی او ټولو نه اول مسجد تاریخ اسلام کې مدینې کې اندا مسجد قبا دی چونکې خلوص سره دا مسجد جوړ شو ډېر مخلص کسان ورغلل رسول الله ته سینې باندې لاس یې خېټې یا رسول الله راشه مسجد مکه عظمت وي ثواب وي خلک راځي ویلی ټیک دی رسول الله ته راغو المونځ یې ورکې وکړو باقاعده هغه مسجد اوس ډېر زیات مشهور شو روایات ولیکل چې څو زره رکعاتو برابر ثواب دی هغه ځای کې یو رکعت المونځ کوله دور عظمت بیا مندو اوس دغه ځای کې قوم کې منافقان وه 12 کسان یا 15 کسان هغوی ویله چارڅوی دوی ضد کې مویا مسجد جوړو چې وکړله مسجد جوړ کو رسول الله ته چې ته به راځې ته به موږ ته المونځ کوي رسول الله ویله زه خو روان یم چې ته دورې باندې حج باندې شاید و هغه نه بعد څه کله زه واپس راشم نو زه به بیا کسم ویله ټیک دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم کله واپس راغللو نو هغه نه بعد دوی خو ته تیار به مبیګا مخه مجلس کې ویله چې رسول الله یو کار ایوه خبره بغیر دعاهی نه کوي او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى هر خبر دغه ځای کې قرآن د آیتونه دوه ور باندې نازل شول رسول الله باندې څه آیتونه دي دا وره بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله هغه ترجمه یې داسې کېږي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دغه کس منافقان و دوی دا مسجد جوړ کړ ضرار نامه یې ورباندې کېښه یعنی ګمراهۍ مسجد نقصان والا مسجد ضرر والا مسجد و کفر مسجد و تفریقا بین المؤمنین دې مقصد او چې مؤمنانو منځه اختلاف پیدا وکړو
کسه څه سبیتیږي وي نقطې طرف ته لوسې ذهن واچوئ څه مسجد که چیرې دې پاره جوړی څه هلته یو مسجد جوړ شو یا هغوی نماز شوه د موږ هلته مسجد جوړوو نو خدای دی قرآن کې څه دا د ضرار مسجد دی دا د ګمراهۍ مسجد دی دا تفریقې مسجد دی بېګوډۍ مسجد دی نو که چیرې امام برګاه جوړوي یا اندي مقصد پاره چې یوه جوړه دی بله جوړوي دې دپاره دا یا بیا ګمراهۍ دی کوم یو کار مې نه کوي چې هغه مؤمنینو کې اختلاف جوړېږي هغه ضرار دی هغه ګمراهي دی و بل دسی قرآن کې ورته یې څه و ارصادا لمن حارب الله ورسوله خدای څه یوه مرچای جوړه کړله لمن حارب الله ورسوله هغو کسانو ته چې چا خدای سره جنګ دی چا رسول الله سره جنګ دی دښني دی کفران دي هغو دپاره مرچای جوړه کړله نیت یې دا و یعنی خلوص ورکې نه و هغه اول کسان خلوص دپاره دا مسجد جوړ کړی و لهذا رسول الله څه کله راغو د آیې ورباندې نازل شوې شه نورنۍ مخته دوی آیي رسول الله ته حکم وشولو څه منډه ویر شه کسان اوس یې واستوه ړنګ یې که رسول الله دی اسلام دی هغه دین دی رسول الله ټوله دین دی رسول الله دین دی قرآن نه مخکې رسول الله دین دی قرآن مکه وپېژندلو رسول الله واجې نه مو پېژندل رسول الله ما قرآن منلو ما قرآن پېژندلو لہذا رسول الله نه بغیر اهل البیت نه بغیر قرآن اهمیت نشته که قرآن اهمیت دی تفسیر دی هغه اهل البیت دی بیا زه څنګه ویلی شم چې حسبنا کتاب الله ما ته د اهل بیتو ضرورت نشته دا قرآن ما ته کافي دی نه دوست نشو ویلی اهل البیت شکل اکبر شکل اصغر اردوا هم قرآن و اهل البیت که چیرې اهل بیتو لمنه د پرېښله صرف قرآن ته ونیوللو وړه وړه وړکي دکې حفیظان شول کله چرته نه آیایي کله مخته نه آیایي هیڅ فایده نه ستیږي څو پورې د اهل بیتو مینه نه وي لہذا خلوص ورکی نه و اوس راشوی د امام حسین علیه السلام خلوص بعد 2 منټو کې ختم چې امام حسین علیه السلام خلوص و چونکې د کربلا څه نن زنده دی اول څه کله مدینې نه وځي رسول اکرم امام حسین علیه السلام هغه چې اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان خدایا زکه چیرې مدینه افریقا ته وځم ای سلطان ای بادشاه وقت مدد لپاره د نه وځم بلکې څه لپاره ولکن لنرى المعالم من دینک زه غواړم چې اتا د دین معالم علوم منتشر کوم والاصلاح فی بلادک اتا بلادو کی شهرو کی سے اصلاح راولم ويعمل بفرائضك وسنتك خدای که زوازم اتا واجبات باندې مکه عمل وشي اتا مستحبات باندې مکه عمل وشي یعنی هر یو شای د امام حسین هغه صرف اور صرف قربتا الی الله وو قربتا الی الله لسم شپې باندې کسه مهلت غوړي امام حسین علیه السلام یو عالم ډېره ښکلې جمله لیکلې ده چې دغه شپه مهلت یې ونه غوښتو دی حقیقت یې هغوی ته مهلت ویر کو سوچ په دې نقطې ته دی حقیقت کې هغوی ته مهلت ویر کو چې تاسې سوچ وکړئ ایچا په مقابلې کې وتلي وئ ځکه مغه مهلت برکت انده و چې هغوی کې هر غونته کس جوړ شولو لہذا اخیری لسم مزدگار باندې تک و تنها کله پاتې دی حسین هغه ذوالفقار نیام نه روبسلی دی هغه دسته یې نیولي دی یو ځلې خاورو کې ولګوله حسین کېنستو ته تکیه یې وویله حسین تسلیما لامرک رضا بقضائک خدایا اتا امر ته زه تسلیم یم اتا رضا باندې زه راضي یم او څومره حسین د خدای محب دی ماذا وجد من فقد دا عرفه لگا وقصی دا عرفه کی حسین علیه السلام میدان عرفه کی چه دعا کی چه الهی ماذا وجد من فقدک خدایا چه چا تو ورکڑلی هغه چه پیدا وکړل هغه چه بیا مندل چه چا لاس نه تو ورک شوالی او که چا ته حاصل شوی خدایا هغه بیا دنیا هیڅ نه دی ورک کړي و هغه چل منځونه کوي عبادت کوي هیڅ مهلت ونه واخله عباسه ویلي چې هغوی ته پاته دی هغوی ته پاته دی چې زه حسین انی لا احب تلاوت الکتاب چې زه د قرآن تلاوت مانې ډېر ګران دی قدم قدم لحظه لحظه د حسین هغه خدای لیاري کې دی
ام سلمہ ته راغله او مدینې نه روان دي ام سلمہ ته راغله قروره روایت دی نعیم الابرار کې پړوولو قروره روایت دی لکه تاسو دغه روایت ته سوچ وکړئ وشئ تاسو ذهني متام ته ریډي شولو تیار شولو خو کله چې متام کې کینوي مو یو روایت بل پړاو کړی دی هغه دی چې متام کې ژړو کې هیڅ کله تاسو ځان بعد ما ګڼوي ژړو کې هیڅ کله تاسو شرمېږئ ما داسې ژاړئ لکه څنګه یوه سپین ساري ژړي سوي باندې ژاړي بیا داسې شپې ورېځې بیګم شپېږم امام یو روایت بیان کو چې چا بڼه لمده شوله دغې ژړا سره اوړو نو یهی چې غفر الله له ذنوبه ولو مثل لجج البحر خدای به د هغه ټولې ګناهانې معاف کړي د سمندر جاګ برابر ویلي نه وي ام سلمہ دی راغله کسه د حسین وکسه څوره خدای سره نږدې دی څوره قدم قدم کې خدای دی هغه انتی واجن نن عاشورا زنده دی نن کربلا د نوره ترقي کوي راغله ام سلمہ څخه کله خبره شوله د ولی دربار نه کله امام حسین واپس راغله بیګم هغه متام کړی دی راغله واپس ویلې دله بني هاشم محلي ته کله راغله دروازې کې ورته د علي لوڼې ولاړې وي اجرکم الله علي لوڼې ورته دروازې کې ولاړې دي امام حسین غوږې پسې ونیوللې مشر خور ته یې مخ کړلو خورې مدینه وشوه اوس د اوسېدلي ځای نه شو پاتې وشه داسې برېښي لکه مانه د نیکه کابر پدې کېږي تیاري کوه صبحله وشه څو مدینې نه روانګي دی دا خبر ام سلمہ ته ورسېدو ام سلمہ هغې ته رسول الله یوه شیشه ویر کړې وه چې هغې کې کربلا خاوره وه ورته ویله او ام سلمہ کله چې دغه خاوره تا سره رنګینه شوله سره شوه پوه شه چې امام المسائی کربلا کې تګې شهید کړی دی روایت قروره ده ورته عربی کې هیڅ ام سلمہ کله خبره شوله چې حسین مدینې نه روان دی یو ځلې منډې منډې کې راغلله ورته د حسین زویه چېرته روان یې ویلې وشه مدینه پرېږدم څوم ویلی ما څه خیر دی ویلی نه خدای د غواړي چې زه لاړ شم خدای د غواړي چې ما وکسي چې حسین مرغلله نیزې ته وخیږي وتی د خوا حسین زویه ټیک دی ته به شهید شي ته لاړ شه خو د علي مېړانې خیان دی و لوڼې ما بیایه دو ویلي بیایي ویلی نه و ام سلمہ مورې خدای د غواړي څه وکسي چې د علي لوڼې د شام و د کوفې بازار ته لاړې شي د ام سلمہ روایت دی نعیم الابرار لیکلی دی او هی څه هغه نه بعد شیشه یې راواخیستله څه کله یې ورته وښیله امام حسین د دوی څه زه خبر یم دغې شیشې نه غواړي څه کربلا او منظر وکسي ام سلمہ د دوی څه مولا لږ ورته وښیه ویلې خو راشه د ما ګوتو کې لږې سترګې وغړوه ام سلمہ کله سترګې وغړولې یو ځل یې کوکه یې وکړله سترګو باندې لاسونه کېښلل ویلې مورې ویلې قسم ده چې لسم ټیټ مازدیګر دی وړې بیبي سره یو وچ مسکای دی وملی دا وړه ورمنه دی وچ مشکای دی ورسره ویلې اندو سکینه دی و ام سلمہ اندو وړه لور مه دی دو به لسم ورځې باندې غږونه کوي اجرکم الله اجرکم الله توجه ما سره وروره ژړا ورسره وکړه دریم ورځ دی بیګا حسین کربلا ته رسېدلی دی بیگا حسین کربلا ته رسېدلی دی دویم محرم باندې خو چې کله مدینې نه وتل بس دا روایت یایم عبدالله ابن سینان دی خبر یوی عبدالله ابن سینان دی چې زه خبر شوم چې د علي لوڼې و د امام حسین مدینې نه روانګي دی ویلی لاړلم بني هاشم محلې ته چې زه یې لږ وکسم چې دا څنګه روان دي لږ شان و شوکت وکسم د بادشاه لور دی د رسول المسیح دي ویکسم توره شان و شوکت سره به دوی چی عبدالله ابن سینان دی چې زه ایو ټکې باندې ودرېدلم سترګې مې غړولې بني هاشمو کې پردې لګېدلي دي پرېږده وایي توجه ما سره بني هاشمو کې پردې لګېدلي دي ویلی سترګې مې وغړولې چې یو کاس یو مقدس کاس کرسی کې ناست دی نوره بني هاشمو ځوانان د استه دسته کېږي ویلی چې
دسته وخواندي چې هغه 40 کجاوي ورباندې ایښي دي د بل طرف ته وخواندي ویل سترګې مغړولې یا ما یوه کور نه یو کمسین بچای راووتو یوه ورمنې لاس نه نیولي دی روانه یې کړله اوښ کجاوي ته یې وخیچوله ما پوښتنه وکړله چې دا چوک دی ما ته دی چې دا د حسن یتیم قاسم دی خپله مور یې کجاوي ته روانه کړي دی ویلې لږ ټایم تیر شو وم لیدلو یو ډېر ښکلی جوان چې هغه شبیه د رسول و یوه ورمنه یې ځان سره روانه کړي دی خو ورمنې کوت کې یو وړوکی د شپېږو میاشتو بچای دی ویلې پوښتنه مو وکړله چې دا ځوان څوک دی چې زنګون یې ورته وویلو ویلې ما ته دی یایي چې دا علي اکبر دی مور د کجاوي ته خیجوي کوت کې ورسره وړوکی اصغر دی ویلې هغه نه بعد صبر مو وکړو لږه لمحه تېره شوه وشه دغ ټکي ته به فریاد کوي وروره ما ته نه حسین ته به فریاد کوي څه دی یایي چې واذ رأیت امرأتان قد خرجتا من الدار یایي چې ما سترګې غړولې چې هغه کرسۍ کې کاس پوچېدلو قمر بني هاشم عباس مو ولیدلو چې راووتلو غږ یې وکړو و بني هاشمو محلو کې نه کښېنوئ څوک خونې نه راوناسوئ ویلې چې د علي مېړانې لور د خونې نه راوځي یی چې امنه مو پام کولو چې د علي دوی لوڼې راووتلې بکرو وسې ځمکې سې لکیرې کولې ویلې پام مو وکړلو چې اورمنې روانې کړلې بني هاشم ټوله چارې ګدي ټوله چارې ګدي هغه نه بعد عباس ورته کېناستلو یوه اورمنه یې سپره کړله یایي چې کله دویمې اورمنې ته حسین غږ وکړو خورې سپره شوشه یایي چې نه وروره زه نه سپرېږم ویلې ما مغه کا سپره کي چې بیا مې 11 محرم نې کربلا کې سپروي یا تو جمله وه یایي چې حسین غږ وکړو سجاده زویه راشه زویا د ترور د سسپراکا یی چې سجاد مولا راغللو اورمنه زینب کجاوي کې سپرا کړله واوړونو ګرام نه وي چې ژاړئ څوره شان و شوکت سره دغه اورمنه سپرا شوه لیکن اته ورځې بعد همدا اورمنه کربلا کې کله حبیب ته سورې کا کله عباس ته سورې کا څوک نشته چې اورمنه سپرا